علیکم. سعودي عربستان د کعبې امام دا ویلي دي چې د اوسنۍ د وبا بیمارۍ د ناروغۍ ته زمزم ورکړي. دا کوم کسان چې د وبا بیمارۍ نیولې دي دوی ته د زمزم اوبه ورکړل شي، دوی به الله جل جلاله په خپلو قدرتونو باندې صحیح کړي. عزتمنو، د کعبې امام ویلي دي چې هغه کسان چې کم د دې وبا بیمارۍ نیولې دي دوی ته د زمزم اوبه ورکړل شي تر څو چې او سکون ترلاسه کړي، هغوی ترې سکون ترلاسه کړي. د رسنیو د رپورټونو په وینا د کعبې امام شیخ عبدالرحمن سدیس ویلي دي هغو کسانو ته یې ویلي دي چې کوم کسان دا وبا بیمارۍ اخته شوي دي هغه کسان د زمزم اوبه وڅښي، الله جل جلاله به یې ښه روغ او صحت به د کعبې امام شیخ عبدالرحمن سدیس دا خبرې کړي دي چې کوم کسان په دې ټولو ناروغتیو دپاره دي الله جل جلاله د زمزم اوبه دي په هغه کسانو باندې وڅښي چې کوم دا د وبا بیمارۍ نیولې دي، الله تعالی به یې جوړ کړي. دوی دا د زمزم اوبه وڅښي، دوی به ترې انشاءالله تعالی سکون ترلاسه کړي. د اوبو څښلو سره به ډېر ژر روغ شي. سعودي عربستان هم یو لوی هغه هېواد څخه دی د وبا د مخ نیولو دپاره ډېر غټ ښارونه یې کنټرول کړي دي، بند کړي دي. په ځینو ښارونو کې یې ډېره نرمي او ځینو کې یې ډېره سختي ده. په سعودي عربستان کې تر دې مهال پوره د 5350 کسان په دې بیمارۍ باندې نیولي دي، په دې بیمارۍ باندې اخته دي. دا د وبا بیمارۍ لا په مخه باندې روانه ده، تعداد کې ورځ تر ورځه سیوا کېږي. د وبا د خبرېدلو سره سم د سعودي عربستان وزارت په خپلو هېوادونو کې د بندیز اعلان کړی و، همدا راز په د جوماتونو کې هم د بندیز ولګولو. دې سره هم د جمعې مانځه ته جوماتونو ته هم یې بندیز ولګولو، د جمعې مونځ ته یې هم اجازت ورنه کړو او دې سره هم مسجد نبوي او مسجد حرام هم بند کړو. خلک یې د طواف څخه هم منع کړ. په سعودي عربستان کې همدا راز د روژې په مهال په تراویح مونځ هم بندیز لګېدلی دی. همدغه شانتې د سعودي عربستان خلکو ته غوښتنه شوې ده چې د تراویح مونځ دې په خپلو کورونو کې وکړي. په جوماتونو کې هم د تراویح او د جمعې مونځ دې نه کوي. عزتمنو، الله جل جلاله خو دې په ټولو مسلمانانو باندې دې خپل رحم وکړي. امین ثم امین. عزتمنو، تاسو کو چینل زموږ په دې چینل کې نوی وئ حتماً به زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او سره د ټاډۍ نشان ووهئ چې یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.